السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ خیر دی ملګرو. نننۍ ویډیو چې کوم ده هغه زما په عافیه صدیقي باندې ده، او دویم ټاپک چې کوم دی هغه په شهباز شریف په وزیر اعظم صاحب باندې ده. وزیر اعظم صاحب چې ترکي ته تللی و، ګفټ یې څه وړی و، او هغه د ترکي صدر طیب اردوغان له څه ګفټ وړی و د هغې په باره کې ده. او ورسره دویم چې کوم دی هغه عافیه صدیقي باندې ده. عافیه صدیقي باندې چې کومه ویډیو هغه عافیه صدیقي چې کله دا په امریکا جیل کې ده، د امریکې په جیل کې ده، تقریبا چې 20 کاله د دې وشو او په دې 86 سال قید ختلی دی. نو هغې باندې سینیټر مشتاق احمد د رهایي لپاره هغه تللی و، خپل کوششونه یې وکړه. چې کوم هغه چې کله کوششونه وکړه نو هغه د پاکستان د حکومت نه هم د اپیل کړی چې تاسو هم ما سره په دې کې خپله دغه وکئ، خو چونکې زمونږ په پاکستان کې حکومت چې کوم دی هغه په فلحال په خپله دغه کې دی، خپل الیکشن او خپل لړایانو دغو کې دی، دغې ته لا خیال نشته. او چې کوم دی هغه د عافیه صدیقي چې کوم دی هغه د رهایي چابي چې کوم ده او هغه په اسلام آباد کې ده. داسې یو نیوز چلیږي، نو پته نه لګي چې دا چا خرڅه کړې ده او څه چل شوی دی، خو هغه وایي چې د دوی په چابي چې ده په اسلام آباد کې ده، په پاکستان کې ده، هغه په امریکا کې ده، خو چابي د رهایي کولو چابي چې کوم ده هغه په اسلام آباد کې ده. دویم نمبر چې کوم دی هغه شهباز شریف صاحب دی، پرایم منسټر محمد شهباز شریف صاحب چې کله ترکي ته دوره کړې وه، ترکي ته لاړو، طیب اردوغان له هغه سره ملاقات وکړو، خو دغه خبره پکې دا ده چې هغه له یې امونه ګفټ کې وړي وو. نو دا یو ډېر د دغه کار کړی دی، ډېر عاجزانه دغه یې کړی دی. خو ورسره چې کوم دی هغه د هغې طیب اردوغان ښځې ته هم ګفټ ورکړی و، د امونو ګفټ، دغه دواړو له ګفټ د امونو وړی و چې نیم زما د ورندار دي او نیم مې د دې ورور دپاره راوړي دي، دا ګفټ کې ما امونه راوړي دي تاسو له. نو دا و د نننۍ ورځې اپډیټ ما تاسو سره شریک کړ. که ویډیو مو خوښه شوي مخکې ملګرو سره یې شیر کړئ. د ویډیو کتلو ډیره مننه. ویډیوګانې چې کوم دی هغه به هره ورځ نن د دې نه پس نه راځي، ځکه چې پیپرې شروع شوي دي. نو د ویډیو کتلو ډیره مننه، او انشاءالله داسې نوې اپډیټس به زه تاسو ته راوړم.